خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا صابر حاجي صاحب، جاوید حاجي صاحب او د هغوی د ټول خاندان او د هغوی د ملګرو چې کوم نن موږ سره په ګڼ شمېر تعداد کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقیندالي ورله ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده او انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجہد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روانوو. عزتمندو، دا پروګرام د دې ټایم هم یو ځل بدل شو. زه په هغې باندې د حاجي صاحب دې نه معذرت هم غواړم ځکه چې زما لږ طبیعت ټیک نه و او د هغې د وجې نه دا په 2 تاریخ باندې موږ دا پروګرام ایښی و، هغه موږ رالیټ کړو، بیا پکې څه واقعات هم داسې وشو. پرون هم زه راغلی وم، هغې دواله پکې څه بعضې ملګرو ته پکې غمونه هم راپېښ شوي. انشاءالله زما دا یقین دی چې زر به دلته کې بل پروګرام به مونږ کوو به او انشاءالله د شبقدر بازار کې به ښه پروګرامونه به کېږي به او انشاءالله دا به ثابتېږي به چې د خلکو توجه چې ده هغه اوس د قومي وطن پارټۍ اړخ ته ده. عزتمندو، ما نه مخکې بابر علي خان هم خبرې وکړې، حیات خان هم خبرې وکړې. که مونږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې پوره ملک کې راغلی دی د هغې 2.5 کاله وشو او زمونږ صوبې کې تقریبا 9 کاله وشو. ډېرې لوی دعوې کړې وې، ډېر لوی وعدې کړې وې، د 1 کروڑ نوکرو خبره یې کړې وه، د نظام بدلولو خبره یې کړې وه، د نوی پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه، د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره یې کړې وه. خو زما خیال دی چې په دې 2.5 کاله کې کومه خبره چې کړې وه په هغې باندې عمل نه دی شوی. کمې وعدې چې کړې وې هغه وعدې ته هېرې شوي دي. نن که چا نه هم دا تپوس وکړي چې آیا دې حکومت نه څوک مطمئن دي، نو زما خیال یو کس په بدله دا جواب را نه کړي چې یاره موږ دې نه مطمئن یو. د تحریک انصاف ته خپل کارکنان هم چې تپوس وکړي نو هغوی هم وایي چې او موږ مطمئن نه یو، ځکه چې کم خوب کم دغه چې ورته خیال شوي و چې یاره په هغې باندې به عمل کوو، نن په هغې باندې هېڅ باندې عمل نه کېږي. په دې 2.5 کاله کې چې زما خیال دی کومه ګراني راله، زما خیال دی د دې ملک په تاریخ کې چېرته داسې ګراني نه وه راغلې. نن که موږ وګورو نو د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر د 2018 پورې د وړو قیمت چې دی د 100 کیلو د ډوډۍ چې دی هغه 900 ته رسېدلی و. صرف په دې 2 کاله کې د هغې قیمت 1500 ته ورسېدو. لا پته نه لګي چې دې باندې مودرېږي او که نه. د چینو قیمت د پاکستان د جوړېدو نه تر د 2018 پورې د 55 روپۍ کیلو ته رسېدلی و. د دې حکومت د 2.5 کاله کې دا د 115 روپۍ ته ورسېد. دوایانې 300% په دوایانو کې اضافه وشوه. بجلی قیمتونه زما خیال د میاشت په میاشت نو هر یو کس دا سوچ کوي چې دا بل به د کوم ځای نه پوره کومه. هېچا ته دا نه ښکاري چې دې مشکل حالاتو نه به دا قوم څنګه وباسو. روزګار ورځ تر ورځه کمیږي لګیا دی. ترقیاتي عمل نه ښکاري او چې بل خواته ګورو
نو قرضوں کې به روزانه اضافه کیږي لګیا ده 14,000 اربه په نوم یادېږي صرف په دې 2.5 کاله کې قرض اخیستل شوی دی 14,000 اربه د پاکستان په تاریخ کې ټولو کې زیات قرض د عمران خان به وی چې دا 13 حکومتونه چې دي دا د خپل کرپشن لپاره دا قرضې اخلي او د هغې ټول بوج په عوامو باندې اچوي او نور د هغې نه د ملک څه فایده نه کیږي مونږ نن ستاسو په وساطت همدې عمران خان نه دا تپوس کوو چې تا 14,000 اربه قرض واخیست دې قوم ته څه فایده راورسېده د دې قوم څه مسله حل شوه څه داسې مونږ ووایو چې ډېر لوی ترقیاتي کار وشو څه داسې مونږ ووایو چې یاره د روزګار ذریعه پیدا شوه چې مونږ دا ویلي شو چې نه زه ټیک ده د قوم لپاره دا قرض اخیستی نن کرپشن کې هماغه شانته اضافه کیږي لګیا ده بلکې زه به دا ووایم چې په دې 2.5 کاله کې خو کرپشن کې نوره اضافه شوې ده دې ته خبر راغلی ده چې په 1,00,000 روپۍ سکیل باندې نوکرۍ خرڅېږي داسې ده او که نه داسې ده او که نه نو مونږ د څه شي باندې ووایو چې د عمران خان په څه شي باندې عمل کړی دی کم داسې توره یې کړې ده چې مونږ ووایو چې یاره دې دغه کولی شي اپوزیشن پارټۍ د لومړنۍ ورځ نه وی چې یاره دې د دانلې په نتیجه کې راغلی دی او نن دا ثابته شوه چې نااهله او د دانلې په نتیجه کې سلیکټډ کس چې دی هغه د قوم مسایل نشي حل کولی نن دې خبرې باندې هر څوک پوه دي او همدغه وجه ده چې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ جوړ شوی دی او هغې کې ټولې سیاسي پارټۍ را یو ځای شوي دي او د هغوی همدغه یو مقصد دی چې د عوامو ترجماني وکړو ملک کې صحیح جمهوري نظام راولو او د عوامو چې کم صحیح نمایندګان دي چې هغوی رامخکې شي چې د قوم مسایل حل نن همدغه وجه ده چې د خلکو توجه د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ طرف ته ده 3 جلسې شوي دي او زما خیال هغې 3 جلسو د حکومت داسې وارخطا کړی دی چې دوی اوس په چل نه پوهېږي چې موږ دا مسایل څنګه حل کړو د پیښور جلسه په 22 نومبر باندې ده انشاءالله یو تاریخي جلسه به کیږي به او د هغې نه پس ته به تاسو ګورئ چې دې حکومت ته به بیا د پټېدو ځای نه میلاویږي به او عوام به روځي به د عمران خان به که ستاسو خیال شروع کې ده به وی چې قوم ته به وی چې یاره ګبرانا نہیں ہے دا به وی او که نه اوس ورته مونږ دا وایو چې قوم را یو ځای شوی دی او قوم فیصله کړې ده چې ته د دې اهل نه اوس به ته ګبراویږي نه قوم دا فیصله کړې ده انشاءالله دا به تاسو ګورئ چې ډېر ژر به دلته کې صحیح جمهوریت به بحال کیږي به او صحیح جمهوري نظام به رامخکې کیږي به عزتمندو د سلیکټډ وزیر اعظم نمایندگان به هم سلیکټډ وي MNA-ګان MP-ګان وزیران خو جوړ شو په کرسو باندې کېښوناستل خو د عوامو مسایلو حل کولو چل نه ورځي نن همدغه وجه ده چې MNA صاحب 2.5 کاله تېر کړل هغه سکیمونه چې کوم مشر منظور کړي هماغه سکیمونه دي او نوې څه موږ ونه لیدل چې دې قوم له دلته کې راغلي بله ورځ مې کتلو چې دلته کې چې د پروګرام کړی دی او وایي چې یاره د یونیورسټۍ لپاره فایل ورک جاري دی فایل ورک خو MNA صاحب ډېر څیزونو لپاره جاري وي مونږ غواړو چې دې قوم ته څه وښایه چې دلته کې راشي او دلته کې منظورۍ ته دلته کې راوړي فایل ورک خو چې دی هغه د ډېر څه لپاره به کېږي او ډېر څه لپاره به دغه کېږي دغه شانتې دلته نه چې کوم MPA صاحب دی نن د معدنیاتو وزیر هم دی خو که موږ وګورو نو د 400 لپاره یو نوی سکیم نه دی منظور شوی کوم چې زاړه سکیمونه نو هغه سکیمونه هم چې دی هغې کې پیسې نشي راوړلی مختلف داسې روډونه دي چې هغه قومي وطن پارټۍ شروع کړي نن په هغې باندې کار نه کېږي ځکه چې دوی
د حکومت نه پیسې نشي وروړلی نو داسې وزیرانو باندې او داسې ایم باندې او داسې ایم پي ګانو باندې موږ څه وکړو چې هغه د قوم خدمت نشي کولی او منظور شوي کارونه سرته نشي رسولی موږ ورته دا ویل غواړو چې یو میاشت ټایم تاسو ته موږ درکوو په دې یو میاشت کې د ټول سکیمونو له پیسې وروړی دا کارونه روان کړئ نو موږ به هم وایو چې او زه ټیک ته دا تاسو لوی کارنامه وکړه خو که یو میاشت کې تاسو دا کار ونه کړو نو بیا به موږ تاسو نه ستاسو د استعفا مطالبه کوو به او بیا دا کار تاسو قومي وطن پارټۍ ته حواله کړئ انشاءالله په هغې کې به ټول سکیمونو کې به موږ پیسې هم وروړو به او بیا به تاسو ګورئ چې کوم طریقې سره کار روانېږي انشاءالله ډېر ژر به تاسو وینئ چې د خلکو ته به صحیح اندازه کېږي به او د خلکو تمې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ نه دي چې جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه دي دا شب قدر چې دی دا زموږ ګډ و انشاءالله دا به زموږ ګډ وي به او دې کې به موږ ثابتوو به زه یو ځل بیا د حیات خان او د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې دې شمولیت کې هغوی یو خپل کردار ادا کړو نوی تنظیم هم دلته کې زموږ جوړ شوی دی د پي کې 60 د هغې تنظیم له مبارکي ورکوم او دا تمه لرم چې اوس به هغوی ځان منظم کوي به او دا کار به نور په تیزۍ سره روانوي به د بابر خان نه هم دا تمه ده چې هغوی به هم نور اوس توجه ورکوي به او دا کوشش به کوو چې دا پي کې 60 چې دی چې دا مونږ نور هم مضبوط کړو انشاءالله دلته به راځو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره بر وخت حاضر یو او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې دلته کې به مونږ ثابتوو به چې قومي وطن پارټي چې د هغه یو لوی قوت دی زه یو ځل بیا د صابر حاجي صاحب د هغوی د ټول خاندان ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني السلام علیکم